الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. زما محترم مسلمانانو ورونو، د سورة المائده داغی یو آیت مولستلو پدې کې الله تبارک و تعالی مسلمانانو ته خطاب کوي چې ستاسو د ایمان تقاضا ده چې د الله تعالی حرام وګڼئ او د هغې نه ځان بچ کې نو کامیاب بشئ. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، یقیناً شراب، والمیسر جواری، والانصاب او بندگی د غیر الله، هغه کاڼي چې د بندګۍ د پاره نصب شوي، والازلام او غشي چې پاغي قسمت معلومي، رجسن دا پلیت سیزونه دي، من عمل الشیطان د شیطان عمل له، شیطان پدې عمل ډیر زیات خوشحالیږي. فجتنبوه، اے مسلمانانو ځان د دینه مکمل بچ کې، لعلکم تفلحون، دې د پاره چې تاسو کامیاب شي، دنیا او آخرت کې کامیاب شي. بیا فرمائی انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، شیطان غواړي چې ستاسو په منځ کې دشمنی پیدا کی او کینه او بغض پیدا کی د شراب او جوارے متعلق. فی الخمر والمیسر، په شرابو کی جوارے کی، او تاسو د الله د ذکر نواړی او خاص کر د موزنا. فهل انتم منتهون، اے مسلمانانو شراب جواری پلیت سیز دے، شراب جواری شیطانی عمل لے، او اے مسلمانانو فهل انتم منتهون، تاسو د دینه منکیږي. وی دا آیت چې نازل شو نو صحابه کرام وی انتهینا انتهینا انتهینا، اے اللہ تعالی مون ټول منشو. تردی چې کله شراب حرام شو نو یو صحابی دی، هغه شراب لکه داغه پکور کې شراب سکلی کېدل ذکر لا حرام اونا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ هغه وی چې د ابو طلحه رضی اللہ عنہ پکور کې شراب سکلی کېدل او دی کی یو کس آواز وکړو، د بار نه آواز شو، پیغمبر علیہ السلام یو صحابی ته وی چې تو ورشه اعلان وکړه چې الا ان الخمر قد حرمت، چې شراب حرام شو. نوی چې چا شراب سکل دی تحقیق مونه کو چې دا اعلان صحیح دی او که غلط دی، او چې څنګه وریدم نو ټول هغه شراب پریخو او توی کا. دارنگی په مدینه منوره کې وی د شرابو هغه په لختو کې بیدل
نالو کې ځکه چې حرام شو. او اسلام کې دا درې سټیپه کې درې پیره کې دا حرام حرمت راغلی. اول آیت دا هو چې ویسألونک عن الخمر والمیسر، چې تا نه پیغمبر علیہ السلام دی د شرابو او د جوارې تپوس کوي، نو ورته وایه چې په دې کې نقصانات ډیر دي، فائدې هم پکې شته خو د فائدو نه نقصان ډیر دی. نو ډیر صحابه کرام پوه شو چې یاره دا شراب حرامېدل والی دي. بیا دویم داسې و چې کله د مونځ په ټیم کې الله تعالی فرمایل لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، چې کله د نشې حالت کې نو مونځ مه کوئ. نو د مونځ هغه ټول اوقات یعنی چې چا به شراب سکل نو اوقات یې ورله بدل که چېرې د مونځ ټیم پکې رانشي. او دریم ځل بیا دا آیت د سوره مائده نازل شو چې دا پلید سیز دی او جواری او دا د دین ځان بچ کې. نو بس ټول تی منع شو. شراب او جواری، دی جواری متعلق یو څو خبرې عرض کومه. نن زمون مسلمانان ټول یعنی محنت مزدوری څوک نه کوي، مشقت نه کوي، او آسان شارٹ کٹ د پیسو د پاره ګوري. میسرم ویا آسانتیا تا په جوارے کې پیسې ډېرې په آسانه حاصلیږي. نو د جوارے رجحان هغه ډېر زیات شو. حالانکه جواری داسې حرام دا لکه څنګه چې شراب سکل حرام دی. او دی آیت تک ته سوچو کیا نو الله تعالی شرک سره برابر کړي. انما الخمر والمیسر، شراب او جواری والانصاب او بندگی د غیر الله. وګوره الله تعالی شرک سره برابر کړي دا. او نن زمون لوی خلق ماشومان ټول په جوارے باندې اخته دي، د گیمونو په شکل باندې، د لاټرو په شکل باندې. حالانکه دا مووی چې داسې حرام دي چې الله تبارک و تعالی شرک سره برابر کړي. او د دې ګوره وجه دا ده چې اسلام مال او دولت له ډېر اهمیت ورکوي. دا نه چې مال یو پلید سیز دی او بس غورځوي د ځان نه. سورہ نساء کې الله فرمایي چې دې یتیمانان بچی یا نو دی له مال دولت مو ورکوي، یا ځکه د مال دولت باندې الله تعالی د زندگی قیام کړی دی. د دنیا جن په مال دولت باندې قائم دی. صحابه کرام بویا چې نهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اضاعت المال. پیغمبر علیہ السلام مو من کړیو د مال ضایع کولو نه. او که د مال اهمیت نوی نو ته ما ته ووایې چې الله به د حلال روزې حکم کړی وي. که د مال اهمیت نوی نو اسلام به د اسراف حکم کړی وي چې اسراف مه کوئ. که اسلام کې د مال دولت اهمیت نوی نو اسلام به دا منع کړی وي چې تاسو تبذیر مه کوئ. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا.
که د مال دولت اهمیت نه وي نو د زکات حکم به وي، د حج حکم به وي، د حلال روزې د ګټلو حکم به وي. دا به بیا نه وه، خو چونکې اسلام دې له اهمیت ورکوي نو ځکه چې کومه ناجایزه آمدني ده نو اسلام لکه جواری داسې حرام ګڼي او په یو آیت کې په یو جمله کې د بندګۍ د غیر الله سره برابري. نو بس دا چې یو مسلمان وی چې یاره یو خبره مې په ذهن کې ویه د یو څیز د اهمیت باره کې نو دا یاد لره چې جواری الله حرام کړې ده لکه څنګه ورسره شرک ذکر کړی دی بندگی د غیر الله. میسر وی یعنی آسانتیا تا شارٹ کٹ. نو جواره سره یوم مثال لډو کوي انسان، مونږ به د خپل معاشره مثالونه وای، یو سړی لډو کوي او زر روپے په شرط کی دي خو یو 100 منټه کې هغه دو ختم شي نو یو نه 0 روپے لاړی شي او بل ته 0 روپے ملو شي نو دې ته وی میسر. دارنګې قمار یا قمار دا به مرتویه. قرآن پاک کې په سورې مائده لومبي آیتونو کې او دلتا الله تعالی فرمای چې حرام دا هم دی چې والازلام، ازلام د ظلم جمع ده، زی لام میم، هغه غشي ته ویل کېږي چې د هغې دا تیره طرف نه صرف لرګي وي نو دې ته به ازلام وي. نو چې کوم بوتان به وه هبل یو بوتو په خانه کعبه کې هغې سره 7 دانې به دا پراتو وه یار څومره چې وه نو دې کې به په دې باندې به قسمت معلومولو. څنګه به قسمت معلومولو؟ ټولو به مثال پیسې را جمع کی، پچا به پاغي کې لیکلیو چې لا مان نشته د دې څه نشته، پچا به لیکلیو نصف نیمه، پچا به لیکلیو دریمه. نو چټولو با مثال پیسې را جمع کی او قربانی به وکا نو بیا به چې تقسیمولو نو چې د چا با څومره راتله برابر پیسې به وي، خو چاله به نیمه ورکا چاله به اړو ورنکا. نو دې ته به ان تستقسموا بالازلام. او دویم به پدی باندې قسمت معلومولو چې ما سره به مستقبل کې سکی ز شام تزم مثال زما لپاره دا سفر خدي او کبد دی نو چې پاغي به لیکلی و چې لا نو هغه سړی به شام ته نتل او دا به ویل چې زما دا بوت چې دی که د زه لاړو ما نو ماله به مصیبت را کی تکلیف برا کی. نو پاغي به باندې پچا به لیکلی و چې لاړ شا، پچا باندې به لیکلی چې مزه دا به مرسه نیمه دریمه. نو دا د جواره هغه یو صورت. اسلام کې جواری بالکل حرام وګرځیدا، که په غشو باندې تاسو قسمت معلوموي او که په هر سیز باندې هغه معلومه. نو دیوا جواری دغه سکوله. اوس زمون په دې دور کې او ګوره مشکات شریف کې دومره پورې تاکید دی
چې یو سړی بل دعوت ورکی چې راځه جواری کو، مثال لډو کوه، پیسې شرط پیږدوه، پیغمبر علیه السلام فرمایي دا دومره کریه کلمه د وویه چې دله پکار دی چې صدقه ورکی. چې چا بل دعوت د جوارې ورکو نو پکار دا دی چې دی صدقه وکي، ځکه دا کلمه د داسې وویه چې دا پلیته ده. اوس زمونږ په دې دور کې د جوارې ډېر قسمونه دي. تفسیر ابن کثیر کی دیا د دې آیت په تشریح کې چې دا واړه هغه وخت کې با په غوزانو باندې وی جواری کوله، لکه زمونږ دې دور کې په بیلورو باندې کوي کنه. نو تفسیر ابن کثیر کی دی چې دا هم جواری ده. لکه ګوره جواری تعریف څه ته وایي؟ جواری دې ته وایي چې یو شرط سړی ولګي، شرط ولګي. مثال لاټری ده، په 100 روپے، په 50 روپے، په 1500 روپے یو ټیکټ دی، لکه موټر سایکل دی، په د باندې 100 ټیکټ دي او د هر یو لکه 500 روپے دی. نو بیا پکې هغه ډراو کی، چې ډراو کی نو د یو کس ته هغه موټر سایکل لوزي او د باقی دا پیسې ټولې ضایع شي. دې ته جواری وی. اسلام کې دا داسې حرام ده لکه څنګه شراب څکل چې حرام. دارنګې په کرکټ باندې جواری کول، سټه بازی، دا خو عام ده. کرکټ بل څوک کوي او خلک پې جواری کوي، چېرې دی به ګټي او که دا بل ټیم به ګټي، نو پیسې مقرر کی. نورونو دا په اسلام کې داسې پلیت څیز دی لکه شراب چې څنګه پلیت دی. نو په کرکټ باندې شرطونه لګول او په یو اوور باندې شرطونه لګولی کی. نورونو ما اول کې وی چې قرآن پاک کې چې الله تعالی جواری حرامي نو عنوان ورله اګدي یا ایها الذین آمنو، چې دا د ایمان تقاضا ده چې ته به دیتا دینه به ځان هم بچ کې او دا به پلیت هم ګڼي، دا سیز به پلیت ګڼي. نو زمونږ په دې دور کې د جوارې دومره ګوره لکه شیطان زمونږ دشمن دی. نو شیطان د شرک څومره ډېر څیزونه رایستی چې ته به اړو پوی بنی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی د میږي د قدم چې څومره آوازي د دینم په پټه په مسلمانانو کې شرک هغه خوریږي. که شرک اکبر نی نو شرک اصغر یعنی ریاکاری دا خو پکې دننه ورزیه. دارنګې ته ووایه چې د سود څومره ډېر صورتونه دي چې الله حرام کړی دی، د شرابو څومره ډېر صورتونه دي. نو د جوارې به شیطان اړو څه منصوبه بندي نه کړي، د به داسې اړو څه منصوبه بندي نه کړي چې جواری به صرف هغه پخوانۍ جواری وه چې مونږ واړو نو هغه وي جوارګر سیند ته ټوپ کو، پولیس پې ورغه، جوارګر ښځه خرڅه کا، جوارګر بچی خرڅ کا. نه، د هغې نه علاوه د هرې زمانې مطابق څه کوي شیطان د جوارې صورتونه راوباسي. وی علی رضی اللہ عنہ نه نقل لی چې الشطرنج من المیسر، شطرنج کول دا هم د جوارې یو قسم دا هم څه دی جواری ده.
او ما وی چې ماشومان تفسیر ابن کثیر کې دي چې په غزانو باندې کم لوبې کوي او ګټه او بیلات پکې وي نو دا هم جواری ده. دا ماشومان کرکټ کوي که تاسو وګټلو نو مونږ به در باندې سموسې خورو او که مونږ وګټلو تاسو به را باندې سموسې خورئ نو دا څه ده؟ دا هم جواری ده. علما وی لکه دا موټر سایکلو دا جواری دا خو عام شوې ده په دې پنجاب کې زمونږ په دې علاقو کې ټیکټونه خرڅېږي نو چې دا موټر سایکل مثال لاک قیمتي هغه ته 2 لکه راجمع شي او موټر سایکل یو کس والی او د دې نورو ټولو پیسې هغه ضایع شي. دارنګې د آسونو منډه ریس په دې باندې جواری، په کرکټ باندې جواری، اخباری مخکې به وي اخباری یو معمه حل کول نو یو بم پیسې جمع کی بل بم پیسې جمع کی نو چې دا یو هغه به معمه حل به صحیح وي دی بل پیسې به ضایع شوي. یو سوال به وي داسې مشکل سوال به وي نو هغه به جواری ده. اوس ګوره 2 کسان منډه ویه 2 کسان منډه ویه دی 100 روپۍ کېږدي چېرې دا 200 روپۍ دي که تا وګټله خو ستا او که ما وګټله زما نو دا خو حرام ده جواری ده. که دریم کس انعام مقرر کی چېرې تاسو دواړه نه تاسو دواړه منډه ووهئ چې چا وګټله نو هغه له به زه د خپل طرفه انعام ورکم نو دغه علما وی چې دغه انعام دا جواری نه ده ځکه چې د دې دواړو دا چې کوم منډه وي د دې دواړو هغه دفع نقصان خو پکې شریک نه شو که نه د یوم پیسې نشته د بلم پیسې نشته پیسې د دریم ګړي دي. او زمونږ په دې دغه کې اوقات کې ما تاسو ته وي دومره ډېر د جوارې قسمونه دي. اوس دا دغه راځي دا ګوډې خلک خېجي په ګوډې باندې په پیچ باندې هم خلک شرط ایږدي نو دا هم جواری ده. د سپو په جنګولو باندې شرط ایږدي نو دا هم جواری ده. د مړزانو په جنگ باندې شرط ایږدي نو دا هم جواری ده. او دارنګې د چرګانو د سپو په جنګولو باندې چې څوک شرط ایږدي بلکې هسې د جنګول خو نی پکار خو که شرط پې ایږدي نو دا د هغې هغه قباحت ښه سیوا کوي نو دا ټول هغه څه ده جواری ده. علما وی چې دا بیمه اغستل انشورنس د بینکونو ده دا هم څه دی جواری ده سود دی. لکه تا نه هره میاشت پیسې کټ کوي او بیا ورته وایه چېره که 10 کاله بعدي 20 کاله بعدي ته جمع کوه مونږ به تاله د دې ډېر ډبل به درکو ټریپل به درکو. نو قرض چې حدیث پاک کې راځي کل قرض جر نفعا فهو ربا هر هغه قرض چې هغه ځان پسې فایده راخي نو دا سود دی. نو سود هم دی او جواریم ده که ته پکې مینځ کې وی مړ شوې یا لاس دې مات شو یا خپه دې ماته شوه نو کپني به تاله دومره پیسې درکوي نو خپه ماتېدل او مړه کېدل دا خو پته خو نه لګي که نه نو دا بیا په جوارۍ کې راځي. دا جواری د ځکه هغه نفع او هغه په خطره کې ده چې یا ته به مرې او که به نه مرې په دې دوران کې او په دې دوران کې به دې خپه ماتیږي او که به نه ماتیږي نو دا هم جواری ده او هم څه دی سود دی او اسلام د دواړو نه منع کړی.
دا ما سره لاس کې کتاب دی د مفتی شفیع رحمت الله علیه چې د پاکستان هغه لوی عالم تیر شوی دی، مفتی اعظم تیر شوی دی. نو د هغې په دور کې کراچۍ کې به یا هندوستان کې هغه وی چې ګوره یو بل مثال دی زموږ په دې معاشره کې هم دی. او یو سړی یو سټیډیم ته ورځي او یو تماشه ګوري، مثال یا کرکټ ته یا هر څه دی، اسونه منډې ویا او هغه ته دا ویا چېره چا دا لکه د یو ټیکټ خو دومره پیسې دي، 10 روپۍ دي، 100 روپۍ دي، په دې یو ټیکټ به ته صرف دا لوب وګورې، کرکټ به وګورې، یکي به وګورې. که یو سړي سره یو سړی 10 ټیکټ یلی 10 ټیکټ، نو چې 10 ټیکټ یلی نو د هغې فایده به دی چې ته به هم تماشه وګورې، هم به تماشه وګورې چې څه کرکټ وغیره یا هم به بیا چې چونکې تا دا 9 سیوا اخیستي نو په دې به مونږ قراندازي وکړو. په هغه قراندازۍ کې به بیا تاله که ستا انعام راوختو نو هغه به تاله مونږ انعام درکو. نو مفتی شفیع رحمه الله وی چې دا هم جواری ده، دا هم جواری ده. لکه زمون په دې دور کې د غټ غټ شاپونو والا چېرې د 20,000 روپو سودا وکړه، د 20,000 روپو سودا دې وکړه، نو تا به مونږ مثال لکه یو ډرابه دغه کوه، موټر به روزي، موټر سایکل به روزي، نو تا به مونږ په قراندازۍ کې شامل، تا به قراندازۍ کې شامل. اوس که یو سړي علما وي چې اړو خیال نه یا دې ته اړو خیال نه یا چېرې زما قراندازۍ کې نوم راشي او دی لاړ شي سودا وکړي، دې اړو نیت نه وي یا نو که بیا مثال د دغه موټر یا لا هر څیز راوخته وه نو ده خو هغه د خپلو پیسو سودا اخیستې ده که، خو که د یو سړي نیت هم دغه یه چېرې زه سودا علم خو زما نیت دا دی چې دا موټر زما روزي. نو علما وی دا مفتی شفیع رحمه الله وی چې هغه خبرو نه دا پته چې د نیت پورې انحصار دی. که د نیت دغی نو دا بیا په جوارۍ کې راځي، او که نیت یې نه او بس صرف سودا یې واغسته، ځکه چې خلک چې دی ما وی چې میسر وی اسانتیا ته خلق د شارټ کټ او د پیکیجونو عادت شوي دي. پیغمبر علیہ السلام یو روایت کې چې حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم ان بیع و شرط، نبی علیہ السلام منع کړی چې ته سودام کې او ورسره شرطم لګې، شرطم ورسره لګې یا چېرې دا سرمن به درنه علمه خو دې نه به راله ګورې ښه ښکلي بوټان هم جوړی یا او زه به درنه دا څیز علمه خو په دې شرط چې یو کال پورې به دا پیسې ستا ګورې ما سره یا لکه څنګه دا دکانداران دا مارکیټونو والا کوي تا نه پیسې والي خپل کاروبار به پکې. نو رونو اسلام کې جواری حرام ده او دومره لکه یو عام مسلمان ته مشکل شوی دی چې ځان به د حرام نه څنګه بچ کوم. نو د الله تعالی رونو حرام څوک حلالولی نشي او حلال څوک حرامولی نشي. نو الله تعالی فرمایي ستاسو د ایمان تقاضا دا ده چې تاسو شراب، جواری، بندگی د غیر الله په غشو باندې قسمت یا تقسیم کول دا تاسو پلیت، دا پلیت سیزونه دي، دا پلیت ګڼئ او د دې نه ځان بچ کوئ چې کامیاب شئ. فهل انتم منتهون، او اے مسلمانانو تاسو د دې نه منع کیږئ او که نه منع کیږئ. که منع شوې خو کامیاب به، او که منع نه شوې نو ځان لا د آخرت هغه خراب. الله تعالی نیک عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا